أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. सूरतुल बकरा आयत नंबर 183 और आयत नंबर 184। अदे आयतों के अल्लाह जल्ल शानुहु द रोजो द फर्जियत के रोजी पता सुबाने फर्ज दी और द रोजी द सातलो के कम गरज और मकसद दे और पदेम आयत के द रोजी सरा मुतअल्लिका द बाज़ अहकाम जिक्र करें। अल्लाह जल्ल शानुहु द रोजी दा हुक्म मुसलमानानु बांदे तदरीजी तौर सरा फर्ज करे दे। यकदम द रमजान पूरा मियाश द रमजान द पूरा मियाश के रोजा सातल दाए अवल जलबाने ने फर्ज करे, बल्कि दरोजी हुक्म तदरीजी तरीके सरा के अवल मुसलमानानु बांधे द 10 मुहर्रम द आशुरी द रज रोजा अगलाजिमी व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने मुनव्वरी तशरीफ रोड़ो नो द रमजान द मियाश के द रोजे द फर्ज के दो नमख के हर मियाश अय्याम बीज दियारलसमा स्वारलसमा पिंजलसमा द मियाश के पर हिसाब सरा दा द्री रज रोजा द दी हुक्म अल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का हुक्म फरमायो कि तासो द हर मियाश दा चिकन द्री रोजी दी दा रोजा दा खामखानी से, बल्कि द बाज़े हजरातों द तफसीर मुताबिक पागे के इमाम अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह दा हजरात फरमाई कि हर मियाश के द्री रज रोजे द प मुसलमानानु बाने फर्ज अय्याम भी द सूरतुल बकरा द द्वा आयतुना आयत नंबर 183 और आयत नंबर 184 द द्वारा आयतुना द दगे हजरात पर निस्बान दे
هم د دغه درې ورځې چې کومه د میاشتې درې ورځې دي د دې په باره کې راغلي الله فرمایي چې په تاسو باندې روزې فرض کړي شوي دي هغوی فرمایي چې د هغوی په نسبت باندې د دې روزو نه مراد د ایام بیض روزې دي چې کومې روزې هره میاشت په مسلمانانو باندې فرض دي د هغې نه بعد بیا د هجرت په دویم کال په 10 شعبان باندې د شعبان په 10 تاریخ د رمضان د پوره میاشتې روزې هغه فرض کړی شي او دا د دې امت خصوصیت دی د رمضان مخکې هم رمضان میاشت په خلکو باندې راتله لیکن په هغوی باندې د رمضان د میاشتې روزې فرض نه دا د دې امت خصوصیت دی چې الله رب العزت دې امت ته د رمضان د میاشتې روزه ورکړه تیر شوي قومونو باندې د هغوی د روزو چې کوم ترتیب دی مختلف په هر قوم کې په هر ملت کې په هر مذهب کې د هر نبی په امت کې روزه د حضرت آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې د روزې عمل جاری وساری او په بعضې امتونو باندې هر میاشت 3 روزه فرض وه 3 روزې فرض وي په بعضې امتونو باندې 50 ورځې شته 50 ورځې روزې په هغوی باندې فرض وي لیکن دا د دې امت خصوصیت دی چې الله رب العزت موږ تاسو او ټول امت مسلمه ته رمضان میاشت ورکړه او د رمضان د میاشتې روزه الله ورکړه ځکه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی د پتا سو باندې فرض کړی شوی د پتا سو باندې روزي کما کتب علی الذین من قبلکم الله ما تاسو مسلمانانو ته تسلی ورکړي چې د فرضیت او د روزي د فرضیت تا یوازې پتا سو باندې نه لاګو شوی چې یوازې تاسو د روزي په فرضیت کې یوازې بلکې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څرنګه چې فرض کړی شوی په هغه خلکو باندې چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي مقصد د روزې لعلکم تتقون چې په دې باندې موږ تاسو له غور پکار دی چې د روزې مقصد څه دی لعلکم تتقون د پاره د دې چې تاسو کې تقوا پیدا شي تقوا معنا ځان ساتل اتقاء پرهیز کول ځان ساتل د دې جملې مفسرین او حضرات ډېری معنی کړي دي یو معنی دا کړی دا چې تاسو ځان وساتئ تاسو بچ شئ د سند مختلفو امراضونه ځکه چې کثرت خوراک چې کوم خلک هر وخت هغه چې دین ورځ او شپه هغه د خېټې د ډکېدو په هم کې د یو خار باره کې نو مې ناخلم بیا به چې دین دا ریکارډي خفه بشي چې دینو یو خار باره کې مشهوره ده هغه چې دینو هغه وی چې څوک ملاوي شي د یو بل سره نو هغه د یو بل نه تاسو کوي ته د کم ځای نه راځي ډوډۍ نو خورا ډوډۍ نه راځي یو بل نه تاسو کې چرته راځي ډوډۍ نه راځي څوک یو بس کار د ډوډۍ خورل چې دی هغه څه دی ان چې کوم قوم یا کوم خلک هغه هر وخت هغه د خوراک او د خورلو د سکلو په هم کې دا قوم هیڅ کار نشي کولی قوم هیڅ کار نشي دا مریض قوم دی په دې قوم کې چې کوم مطاعم دي ریسټورنټس دي هغه زیاتېږي یو طرف ته ریسټورنټ زیاتېږي بل طرف ته هسپتالونه زیاتېږي چې د هسپتالونو باندې د ډاکټرانو باندې او د هغوی دا کاروبار او د هغوی دا جعلي او نقلي او دا ټول څه وجه ده خلک د خوراک څه دي هغه په هر وخت د خوراک په چکر کې وایي ما ته د روټۍ ساتم ما ته څه د روټۍ ساتم ما ته د چی ساتم وایه چې هغه خوراک او څښاک چې دی دا مستقل یو نصب العین جوړ شوی دی افغان هم په روټۍ باندې دی او خوشحالي په روټۍ باندې یو وخت روټۍ چاله وکړه بس خوشحاله به خبره ختمه
کوم مسائل دي خپل منځ کې هغه پځې پاتې شي خوراک وشو خبره نو ګویا چې کوم قوم چې دی هغه هر وخت د خوراک او د څښاک په چکر کې وي او د هغوی د خوراک ټیم د شپې 2 بجې چې دی شي هغه د خوراک ځایونه کولاوي 1 بجه دا قوم تر ټوله شپه سړېږي داسې قوم چې دی هغه هېڅ قسم کار نه شي کولی داسې قوم هېڅ قسم ترقي نه شي کولی داسې قوم نه په علم کې نه په تعلیم کې د دې د مطالعې او د دې ځکه چې خېټه ډکه هغه سړی د هر کار به وباسي بلکې د داسې قوم اخلاق هم چې دی نو هغه صحیح نه دي نه پکې برداشت وي نه پکې ځکه چې بیمار انسان کې به څه برداشت وي دی زر په اشتعال کې راځي او نه په داسې قوم باندې اعتماد کېدېږي زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې بانی مولانا محمد قاسم نانوتوي رحمت الله علیه هغه یو ډېر لوی مناظر په هغه وخت کې یو فتنه راوتې وه په هندوانو کې په خلکو کې او ډېر مسلمانان ګمراه شي هغه د هغه هندوانو یو عالم یو پوپ او یو مشر ورته وایي ما سره په خوراک کې مقابله چې څوک په ډېر خوراک کوي چې چا ډېر خوراک وکړو بس هغه به کامیاب وي هغه خو تا سره په خوراک کې مقابله خو تا سره غویم کولی شي تا سره په خوراک کې مقابله خو حتیم کولی شي خرم کولی شي ما سره مقابله کې نو په لوږه کې وکړه چې څوک به لوږه زیات برداشت کوي جوړ څوک به چې دی نو د خوراک نه ځان هغه چې دی نو هغه څه کي د لوږې په برداشت کې ما سره خوراک مقابله وکړه چې پته دې ولګي مسلمان چې دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو کلمه خوراک کوي او غیر مسلم په 2 کلمو خوراک کوي یا په 2 کلمو مسلمان خوراک کوي حدیث ترمذی شریف بار صورت لعلکم تتقون مقصد د روزي د خوراک پرستی د ناکار خوینه د مؤمن او د مسلمان حفاظت کول دي د پاره د دې چې د صحت برابر وي او د خوې برابر وي او د خکار کولی شي دغه معنا لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو پرهیزګار شئ چې د حلالونه د ځان د ساتلو صفت پتا کې پیدا شي د حرام نه ځان د خپل ساتي چې د حلال نه ځان ساتلې او د حرام نه پته ټول ځان ساتلې بار صورت د روزي ډېر فواید دي بیا ځان ته وګورئ د تفاسیرو کې چې د ذکر دی یا ایها الذین آمنو ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کر دیا گیا تم پر روزے کما کتب علی الذین من قبلکم جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو صدق اللہ اللهم اجعلنا من الذين يتقونك يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين